دا مخکې به مونږ صرف د اخبارونه راغونډول کنه او بیا مونږ ته پته نه وه چې کلام پاکونه هم داسې ضعیف کیږي حبیبا زما آقا حبیبا وې د پاک الله حبیبا تقریبا د میاشتې مونږ 50 هره میاشت کې 50 ټرکه قرآن شریفونه دفن کوو پیدا شولې دنیا شولا رڼا حبیبا ځکه درته دیم چې په بهر ملکونو کې د یو کلام پاک بې حرمتي وشي کنه نو ټوله دنیا دلته پاکستان په سر راوالي وې د پاک الله حبیبا زما آقا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. J91 نیوز کتونکو موږ نن راغلي لنډي ارباب ته. تاسو به نوم اوریدلی وحجي وا باباجي چې دی د قرآن مجید ضعیف چې کم هغه آیاتونه دي هغه راغونډوي دلته ورسره خپل کسان دي هغه راغونډوي دلته کې بیا کېدي د به تاسو ته پوره وحجي وا باباجي به تاسو ته دی پوره ټول تفصیل ووایي چې دی د هغې نه پس دی سره څه کوي دا دی د کم ځای نه راغونډوي او دا دی څنګه مطلب دلته کې روړي او د دې نه پس دا بیا چرته ځي. نو موږ راغلي یو پېښور لنډي ارباب ته وحجي وا باباجي ته او دا د موږ سره ولاړ دي نو موږ به دې تپوسونه کوو. السلام علیکم باباجي. وعلیکم السلام. باباجي څنګه له صحت هم ښه دي؟ خیر الله کرم دی. تاسو څنګه یې؟ خیر دی جی شکر دی. باباجي دا راته ووایه چې تاسو د قرآن شریف آیاتونه چې کم دلته کې راځي دا تاسو دا کار د کله نه شروع کړی دی جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مالک احسان سره دا کار د دې کار زما 33 کال 34 کال وشو جی چې دا د کلام پاک کار کو. دا مخکې به مونږ صرف د اخبارونه راغونډول کنه او بیا مونږ ته پته نه وه چې کلام پاکونه هم داسې ضعیف کیږي. نو بیا د مالک احسان سره دا تاسو دا چې څومره پروګرام ګورئ کنه او دا هم کتو د مالک احسان سره نو دغسې دا ضعیف کلام پاکونه مونږ له راځي مونږ ورپسې خپل هم ځو او بس دا د ادیرو نه د جوماتونو نه مدرسو نه دا راغونډو او بیا دا پاکو هر یو کلام پاک ته ښه جامې واچولی شي عطر ورکړی شي او بیا دا لکه د شهیدانو ملاګورو کې زمونږ غټ ځای دی هلته تقریبا د میاشتې مونږ 50 هره میاشت کې 50 ټرکه قرآن شریفونه دفن کوو. خو دا د مالک احسان سره مونږ له دا کلام پاکونه چې کوم د کراچۍ پنډۍ ابټاباد سوات دا څومره چې پاکستان ایریا ده او څومره تنظیمونه کار کوي د کلام پاک د راغونډولو نو دا ټول د مالک احسان سره دا مونږ له ملاګورو ته راوړي او ملاګورو والا بیا هلته د دې دفن کیږي. جی باباجي دا راته ووایه چې ستاسو د دې کار څومره ټایم څومره وشو جی؟ ټایم خو 33-34 سال وشو او چې دا کار کوو مالک احسان سره بس بلکې مونږ څه کوو چې الله پاک مونږ نه دا کار تاسو سره دلته کې ما وکتل خپل کسان هم دي تاسو سره نور کسان د بار نه نور کسان چینچو کې په سایکلو باندې روړي او تاسو لیدر کوي نو دا تاسو سره پوره ټیم دی جی؟ دا داسې دي چې زمونږ د ټیم خو زمونږ د خپل ټیم چې دی دلته شپږ کسان یو که نه هغې کې دا لیاقت به هم دی مونږ سره نو د مالک احسان سره او دا نور چې کوم دي دا الله پاک پوهې که چونکې یوسف جان زمونږ ډېر پروګرامونه وکړه که نه نو د هغې د وجې زمونږ دا کار یې د خلکو ته وښولو نو دا خلک اوس په خپل هم راوړي اوس مالک احسان سره کسان ښه ډېر شو. باباجي صاحب دا راته ووایه چې ما ستاسو هغه یو ویډیو کتی کې تاسو چې د ډیرانونو نه هم راځي زه نه پوهېږم چې دا کم خلک دي چې دا په ډیرانونو باندې ورځئ نو تاسو به هغې ته څه ویل غواړئ جي؟ نو ځکه درته دیم چې په بهر ملکونو کې د یو کلام پاک بې حرمتي وشي که نه نو ټوله دنیا دلته پاکستان په سر راوالي او خپل کور کې کانډر شوی دی لکه ما سره ثبوتونه شته دی اوس هم ما سره ویډیوګان شته زه به تا ته وښیم د ډیرانونو نه د ادیرو نه مړه حیران به پاتې شي چې دا کلام پاک دی او که دا یو عام کتاب دی نو مطلب دا دی ما سره ثبوتونه شته په دې پاکستان کې د پندونه مونږ داسې هغه ورځ کلام پاکونه راوړي زه به تا ته ویډیو ښیم په خدای یقین وکړه 15-14 کالو نه یو ځای ته ورویشته هغې کې پیمپر هم وې هغې کې دا ویښته هم وو ډېر ګندګي هم وه پکې او کلام پاکونه هم وو شپږو ډاټسنې کلام پاکونه ترېنه مونږ راوړه. کاکاجي موږ سره دا بل کاکا هم ولاړ دی اوس په سایکل لاغې دی نه تپوس کوم چې دی کم ځای نه دا قرآن مجید آیاتونه ضعیف راوړل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. کاکا دا راته ووایه چې تاسو په دې سایکل باندې ما ولیده تاسو 3-4 ډکې بوجۍ راوړئ که نه جي تاسو کم ځای پورې په دې سایکل باندې ځئ او تاسو دا ضعیف قرآن مجیدونه راوچتوئ او راوړئ جی پندو چوکه پورې آزارخانه بادر کلی بره لنډی پیستخره او دره دا علاقو کې زه ګرځم او هر ځای کې دې مدرسونه مقبرونه ادیرونه هر ځای نه زه دا راوچتوم او هر یو سړی ما ته وایي ډېر زبردست کار کوې خو څوک هم دا نه وایي چې یاره دا کلام پاک زمونږ هم دی څه زمانه دی دا
دا د هر چا دی نو پکار ده چې دوی مونږ سره هیلپ وکړي خو نه بس صرف راته ډېر زبردست کار دی دې دپاره جامې لګي کپړه لګي دغه لګي نور نه مالي امداد څوک کوي او بس صرف راته وایي یاره دا ډېر زبردست کار دی او بس دا بالکل ډیر زبردست کار کوي ډیر ښه کار کوي داسې ځایم چې دنیا کې ډیر کم کسان دي چې دا کارونه کوي باباجي صاحب ماته لکه تاسو داسې قرآن مجید ښولی شه چې مطلب کم تاسو سره ضعیف راغلي دي تاسو بیا مطلب هغې ته کپړه چولي دغه چولي مونږ ته پکې لکه داسې څه ووایي نو کلام پاکونه اوس دا چې ته څومره ویني که نه دا ټول ضعیف دي او لکه دا دې ټولو ته دا اوس مونږ کپړې لکه دا ته ضعیف تاسو له راشي تاسو ورته بیا کپړې عطر هر څه ټول هر څه ورته ولګوو او جي او باقي ما خو تاسو ته ویل چې یعنې دا وګوره دا په دې شکل راځي یعنې دا وګوره دا وګوره دا کتابونه دي یعنې دا کلام پاک دی وګوره دا بیا ضعیف شي نه بد دی دا خو هېڅ ضعیف نه دی دومره ضعیف مونږ سره راځي چې دا تراشه وګوره دې بوجۍ کې دا وګوره دا ما دې ملګري ته هم خول دا وګوره دا حیات صحابه او دا وګوره دا د اصحابه کرامو د کیسو کتاب دی او دا وګوره دا په دې طریقه ضعیف شوی دی دا ټول جي دا دینی کتابونه دي کلام پاکونه دي دا وګورئ جي نو کاکاجي دا راته ووایه چې دلته کم مطلب تاسو جوماتونو کې کم امامان دي هغې ته تاسو دې باره کې څه ویلي چې مطلب عوامو ته د جمعې په ورځ داسې څه پیغام ورکړي چې مطلب دا داسې ضعیفۍ نه مطلب په ډېرانونو یې نه ورځئ نو اوس رښتیا را درته ووایم رښتیا خو دا دي چې په خدای یقین وکړه هر چا سره د ځان غم دی وادي اورېده کلام پاک غم چا سره هم نشته دا زموږ ملګری چې دی یو کور چونکۍ چې وګوري ورکې سپارې پرتي کتاب نمازونه پرتي د کلمو کتابونه یې پرېښي جارو موړي که نه او مطلب دا دی هغه د کلمو ټول کتابونه ورپسې پرېږدي نو بس زما د ټولو مسلمانانو تیار دا درخواست دی چې دا کلام پاک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له الله پاک تحفه ورکړې ده خپلې معشوقې له چې ستا امتیان به ترې تر ما رارسي ځکه دا دومره عظیم کتاب دی چې چا ته شو ویل چې الف لام میم نو الله پاک فرشتو ته وایي چې 10 ګناهونه یې وبخه 10 نیکۍ ورکړه 10 نیکۍ ولا هغه جان کې سنبال کا نو چې یو الف لام میم یا یو کلام پاک دې سنبال کو بیا به الله پاک څومره خوشحالي بله باباجي ما ته دا ووایه چې د ټیشو مطلب ما اورېدلی چې دلته ټیشو د دې نه هم جوړېږي نو دا ده چې زمونږ یو دوه ملګري دي هغې د دې د وجې ټیشو پیپرو کارخانه کې کار هم پرېښو مطلب دا دی چې دا د ټیشو پیپرو دا چې کوم ځای کې جوړېږي دي کې دا اخبارونه دا کتابونه یعنې دا دلته د هغه اسلامي کتابونه دي مطالعه اسلامیات او دا ټول دا سیرت النبي خدای شته چې دا ټیشو پیپرو کارخانو ته ځي هلته د ټیشو پیپرو جوړېږي او یو زما د پریس والا ته دا ډېر خصوصي درخواست خو نه دی زه دی له اوس دا اډر ورکوم چې خدای او رسول نه ویریږئ کلام پاک په ښایسته کاغذ چپایي کوئ د دې باینډینګ ښایسته کوئ چې دا ضعیفېږي نه په نیوز پیپر کاغذ باندې یار دی کلام پاک دغه کوي هغه تاسو د کم ځای نه ډېر ضعیف آیاتونو د قرآن مجید دغه میلاویږي کم ځای نه ډېر درته میلاویږي د مدرسو نه جوماتونو نه هدیرې نه زه به تاله یو ویډیو درکم خیر دی هم پکې راوله دا پندو دی که نه چې هغې کې په کومه طریقه دا کلام پاکونه دغه کېږي ضعیف کېږي نو بس زه به تاله ثبوتونه درکمه بل یو کاکا هم راسره السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا تاسو څنګه د کم ځای نه د ضعیف قرآن مجیدونه مونږ خو والله به د دغه نه شیخ انګل بابا نه بادر کلي نه او د کم ځای نه راغونډوي دي ډېر بد چې کوم ځای ته لاړو او بس هغه ځای نه لکه په راتګ ډېر کم ځای کې مطلب مې دا دی لکه به صدر مدر کې هم ګرځو ډېر ول چې دلته هم جوماتونه یې دغه یي که نه هغه ځای نه بیا مونږ وروړو په سیکلې رو تړو او دلته واجبوالی رو جی ګرانو کتونکو تاسو د واجبه خبرې هم واورېدې چې مطلب هغې دا دلته نور راچلیږي زموږ لږ ساعت وشو چې راغلي خو دا د نور ملګري راځي او دا ډکې ډکې بوجې او دا ډکې ډکې ګوتې روړي او دلته وخت جواب باباجي له ورکوي نو جی ګرانو کتونکو زموږ پروګرام سر ته رسي انشاءالله العزیز بل پروګرام سره به ملاویږو ما له راکړي اجازت د الله په امان